عزیزانو د ازدک هغه ورځ یو مسله رااله، یو ښځه یو جنۍ ته تی ورکړی او 4 کاله وشو چې واده یې شوی، 2 بچی تې شوي. اوس هغه د ښځې وویلې چې دې جنۍ ته ما تی ورکړی، هغه هلک هم په ویر ګډو، پلار او مور هم په ویر ګډو، مال راله مال فوراً جدا کړ، فوراً 4 کاله پس ته ښځم جدا شو، بچیم در په در شو، دیم در په در شو. که دا زمونږ ښځې په دې مسلو پوهې وې دا قهر به ولې په مونږ نازل؟ واده شوی، 2 بچي شوي، نو خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه، خو چپ شه که نه، نو اوس وی ولې؟ قرآن یې وخوړو چې ما ورکړی دی ته، نو په تندر ولګې وړاندې دی ولې نه وې؟ وی زه پوه نه وم. دا ښځې ګوره ډېر دې احتیاط کوئ، دا تی ماشوم له ورکولو را ورکولو کې د دنیا بیړه پکې تباه ده. بیا هر مولا نه ګوره دا تپوس هم مه کوئ، په دې غضب اورېدلي. یو جنۍ د یو ښځې تی وراودو چې کوم هلک سره یې تی راودلی، نو مولا ورته وایي چې دې هلک سره یې نکاح نه کېږي، د بل رور سره یې کېږي. داسې نکاحونه ډېر شوي. حالانکه کومه جنۍ د کومې ښځې په تی خوله کېږي او 2-4 ساس کې خوله کې راشي، د دې ښځې وړاندې او وروستو که 2 لکه زامن یم، دا جنۍ پې حرامه ده. زما په خبره پوهېږئ؟ ډېر خلک په دې تیاره کې پراته دي چې ګینې دا دې جنۍ چې د کوم هلک سره تېرېدلی، په دې هلک نه ده روا، د دې هلک په بل رور روا ده. دا قسمه 2 لکه نکاحونه زما مخکې شي. مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې زما دې د خدای په ذات قسمی چې یو ځل الله ویل دا د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی. یو ځل الله. اوس ته به دا وایې چې یو ځل الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی، نو موږ له خو دنیا کې د الله په عوض کې اسم نه ملاویږي او نه ښکاري راته. نو حضرت فرمایي چې د یو ځل الله ویلو په عوض کې او په بدل کې چې څه به ملاویږي، نو چې ستا سترګې پټې شي، نو ته به هغه انبارونه بیا وګورې چې خدای به درته ښیي چې دا هغه اجرونه دي چې تا په دنیا کې یو ځل الله ویلی. عزیزانو د یو ځل الله ویلو برکت دا دی، که یو سړی ټول عمر مونځ نه کړی، حج نه کړی، زکات نه ورکړی، د دنیا پلیت او مرداری او مر شو، مولیان پر راټول شو چې وروره جنازه یې نه کېږي. ولې؟ دا چا په منځ نه دی لیدلی. داسې کېږي که نه؟ علما لیکي چې سړی پروت دی ټول عمر یې منځ او دس حج روجا دا نه دي کړي، جنازه یې نه کېږي. علما لیکي چې که داسې یو گواه پیدا شو چې هغه دا ووایي چې ما د ده د خولې نه هسې بې اختیاره د الله نوم اورېدلی، نو هم جنازه کېږي. تاسو خیال راغی؟ د یو ځلې الله ویلو دنیا کې لوی برکت وګوره چې عظیم رسوایی او شرمندگی ته ټل شو. نو یو ځل الله ویل، ایو بزرگو ټوله شپه به لګیاو الله 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 الله. یو شپه په جذبه کې راغی وی الله
زار وخت هم چې الله 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 تا یو ورځ مونږ چې زما بنده ز دایمه ځکه چې دا اولیاء الله خدای سره خاص مقام خدای له چې قرب پیدا کړي نو بیا به خدای هم خاص خیال ساتي نو چې دا ټکه په جذبه کې وي چې یا الله زما بیړی غر کا شو په الله الله ویلو تا یو ورځ مونږ چې زما بنده ز دایم نستا بنده خو هم کنه خدای اے زما بنده داستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی ته چې الله وې نو زه تا ته وایم چې لبیک اے زما بنده زه درته حاضر ولاړم وای سغواړي چې درکم ستا څه خیال دی چې تا الله الله کې نو زه تا نه غافل ما یا زه تا نه بیغمه یم چې تا الله وای زه درته لبیک وایم تاسو خیال را نو عرض میں داو چې د یوزل الله ویلو عوض بدای لکه تاسو وګورئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی دی یو مسلمان جنازه سره لاړ شي او داغه جنازه وکي ناغه ته یو قیرات ثواب ملوش او چې بیا تر خخېدو پوری ایثار شي ناغه ته 2 قیرات ثواب ملوش صحابه ورزو کو چې یا رسول الله دا قیرات څه ته وایي وی یو قیرات د احد د غر عمره یو قیرات د احد د غر یعنی د یو مسلمان جنازې کولو سره به ستا پتل د نیکای کې د قیامت پورز د احد غر عمره نیکی واچولې خبره مې دې پورې وګدا کړه چې وحی په جندل دا زمون عقاید دي او زمون ایمان دی دا یوازې د مولا کار نه دی چې وحی به مولا پیجنی او تعریف د قران به مولا پیجنی غرض د حدیث به مولا پیجنی نه جی دا د هر مسلمان کار حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ قرآن کریم کے یو بسم اللہ سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتا سو اوشماري نو نولس حرف دي نولس او هغه ملائکی چې کومي په جهنم مقرر دي هغه ملائکو ته قران کریم کې زبانیه ملائکه وایي نو هغه ملائکی هم نولس دي او هغه داسې ملائکی دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر دي او په خپل داغه ملائکو پوزیشن داده چې داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي د ډېر قهر او د غضب نه نو علماء لیکي چې بسم الله کې نولس حرف دي او زبانیه ملائکی چې دي دا هم نولس دي نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د نولس ملائکو نه پامان کې وساتي قران کریم کې بل یو سورت ته سورت ملک ورته وایي تبارک الذی بیده الملک دا سړی چې د شپې سملی او دا صورت او یو بیا سملی نو دا سړی چې مرشي نو دا تبارک الذی بد د په قبر څوکیدار ولاړی
د قبر ته چې عذاب راځي نو دا تبارک الذی به واپس کوي او لاندې به دته نه ورپړي. عزیزانو دعا ډېر خشه او هغه دعا ډېر خشه ده چې تنه او تاسو پشي شازو کوم تنه ته خبرم نه او تاسو پشي شا. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه دا پیرانو میرانو لچ ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټه والا ګرم کینو یا الله دا سي اكو بکو دي چې تنه خبرم نه او ز تاسو پشي شا دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابی راغی عمره تروانم دعا را توکا هغه دعا ودر توکم ان شاء الله چې تلار شي خو ورته یا اخیا لا تنسانا فی دعائک اے رورګوټیا چې التما دعا نه ير نکي التما د پارم دعا وک. عمر فاروق بوي دعا ډېر خشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکي لا سوچته او کنه اوچته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای. ټونه والا د جمعې په ورځ تر نور پرې وته پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړی هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلای. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره اللهم رب هذه الدعوه التامه اذان نرست دا دعا وی خلق وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا. پیغمبر فرمایلی دي چې د اذان نرستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما غ مقام محمود ته ولېږي. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبرم ورته محتاج. زما په خبره پوهیږي کنه نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یو کنه مونږ خو 24 غنټه خدای ته محتاج 24 غنټه. تاسو خیال را که تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحب مانځنه رستو دوا شتاو نشتاو کوا او مکوا او کنه. یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو دې ډیر خو کو خدا سنتو نرستو دي چې دوا وکړنو دغه لګه خانوا زال تستړې مم یو چې دا منځو شي دلته مانه مسلو تاسو کوي بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شي مورتل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه مې کوونو خو ما متنګوا کستا ضرورت خدای ته نه کنه نه کوا. نو بس 4 دی خیو چت پاسې دولار سنت نرست دوا. عزیزانو دا یاد لرئ مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی وتبارک د هندستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی کله ټوله دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به پدرون شي.
د دومره لوی علم خاوند. اغلی کلی دی چې سنت و نرست دوا که څوک فرض او واجب نه غني لازم نه غني نو بیا جایز ده. زما په خبره پوهیږي موږ چې وشو بس خبره خلاص شو کار دیو ځان له دعا وکاو تختا که لازمه مولا نه غني یو خدا چې مولا دعا و نه کړو ته د دې زنه نيسي کافر مانځه نرستو دې دعا و نه کړه نو بیا الته ترک واجب دی. بیا غ مولا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه په فرض او واجب غني او که مولا آزاد او آزادین ما کدل ته نکړه تاسو ما د مړی نیوي شي سټې پرم په ما خرڅ کړی دي خیال امراغه دي زئی خپل کار کوي چې لازم نه غني نو مفتی کفایت الله لیکلی چې بیا جایز دي به جګړه ختم شي. زما په خبره پوهیږي نو عرض می دا عزیزانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام او تفهیم هم حل کیږي. زو ته خود کتاب تابع خلق یو دائمه او تابع خلق یو. تاسو خیال راغی په دین کې ذیقت او تنگی نشتا فراخی ده پکې غوګونو ته ګوتې وړلو ګورئ درې روایت راغلي دي پیغمبر دې ځای ته لاس کول او نیت تړل دام شتا دې منکبینو پورې اوګو پورې دام شتا الا شحمتیل اذن د دې غوګونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دام شتا. نو کچا داسې وکړو نیت یې وتړل کچا داسې وکړو کچا داسې وکړو درې واړو کې توسو ده نیت وتړلې شو اسم ذائقه نشته. دا ستاو زما خبرې په ټول دي په ټول دا په ناپ را کړلې شوي دي په خدای قسم چې تبه ستاش پېته کاله عمر دی یا 50 ته یا 40 ته تبه څومره خبرې کې دا خبرې په ناپ دي دا ستاو زما لیدلم په ناپ دي دا ستاو زما د غوګونو لوډ سپیکرم په ناپ دي چې دې باندې به څومره سيزونه اوري خوخه د خپل ده چې ګوري په خشه او کبد اوري په خشه او کبد وینا په جبه خکه او کبد دا ټول په ناپ دي د دې به حساب ورکوي. خدا باغه وخت کې درته پته ولګي چې اریان دریان ولاړې اریان ولاړې او عملنامه په لاس کې درکړې شي زه خو غرق شم. څوک بداسي چې چا ژوند کې ژوند خدای ته وقف کړي نو به په قیامت میدان کې ودرېږي او اعلان بو کی چې ها اقرؤوا کتابیه اے د قیامت ټول خلق راشي دا زما عمل نامه وګورئ زه د ژوند په ټولو کې سنو کې پاس شما زه پاس شم یا به ها لم اوتی کتابیا او یا به ها اقرؤوا کتابیا راشي زما دا کتاب وګورئ دار څه په ټول دي دا پنات د دې به حساب ورک زما ديدان اوسګار وخت چې ګوري جمعات لور کوا دا دارالامان دی په دې کې چې څومره وخت تیر کو دغه به په کار راځي دینه بار دی چې څومره وخت تیر کو دا به درته عذاب جوړي نو جمعات کې تنګي گئی مات چاوي چې کینې رونو د دین یو خبره کی کلمې صحیح کی منځونه صحیح کی او د سونه صحیح کی استاد وایي رښتیا جنن دنیا پاودس کې فرض او واجب نه پیژني اور دیو سړی راغی ما ته وی چې ما خو یو نوې خبره وره
مالوالی ویلې اتلس کاله مې د واده وشو خو چې لامبه ما بس په سر اوبه راواړو ما دوه درې کوزې او جامې واغوندم بس وی امبولا مسله وکړه چې غړغړې بم پکې کې نو مولانا څه دا غړغړې پکې شته مالا تلس کاله دې د واده وشو وی چاو مال خلک یو با چول غړغړې پوزه موزه کې او برخکل دا دې نه دي کړی ویل نه مالا تلس کاله وشو چې کور دې وران یو منځ دې نه دی شوی او تلس کاله پلیت او مردار ګرځیدل وای په ایمان په غسل کې تاسو فرض او واجب پیژنئ واده کړی خزه زمونږ نه پیژني خزه کني لار شي کورونو ته او ټرای وکړي خزه چې لامبي کمسای ممسای پرانیستی نه په دې سرم داسې وبواړي تو وایا چې د خزو سمره غن ویختي چې داغه د ویختو بیخونه نه اعلان د شي داغه غسل نه وي ټرایو بیا خزه توای چې ته په غسل کې داسې خلک چې وبوا چې داسې کې او دا چا کړی پوزه کې چې وبوا چې داسې چل کې دا چا کړی وسوای چې خزه دې کور وران دي او ستام کور وران دي کنه وران ټول پلیت او مردار ګرځي ستا خزو لونو په نکونو باندې سور پالش مګلې دا سور پالش دا پلستر دې د نوک د پاسا چې ترسو دا پالش په نوک باندې وي نه غسل وزي او نه او دس کی د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله اليهم يوم القيامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري د دې وجنا عزیزانو ار وخت الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید په دامنس کې دی قهر نه به ار وخت یریږي او د رحمت نه به ار وخت امید ساتي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله د رحمت نه به نا امیدی نه کې ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الله چې وغواړي ټول گناهونه ورته معاف نو ارزداو چې د قهر نه به هر وخت یره ساتي او د رحمت نه به هر وخت امید ساتي او د رحمت نه امید دا معنا نه ده چې تر قیامت پورې بلګیاي زلا وخت ډیر دی توبه به وباس که الله د توبې توفیق درنه کی بیا به چل دغه وجه د حدیث کې راځي چې ناګهانی مرګ چې دی دا د قهر نیول د پروردگار دی فورا مړ کېدل دا د قهر نیول ځکه چې د توبې توفیق ورته ونشي اوږد مرګ اوږد مرض اوږده بیماری دا رحمت ته په دې شرط چې په دې بیماری او تکلیف کې ته د خدای نه شکایت ونه کی زمونږ په دې وطن کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته پیرانی پیر صاحب وایي د امیانو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر نوم والی نو هغه د خپل ګوتې داسې سب کی خزو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر صاحب نوم والی نو په سر لاس کې دي چې وای خدای دې په نیک کرامت خزو کې دا عزیزانو پیرانی پیر صاحب په خپل وخت کې ډېر لوی سړی و ډېر لوی سړی او ډېر لوی مقام ته رسیدلی خو تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون. نن دنیا په دوکه کې دا مچولې ده. دنیا چې پیرانی پیر صاحب زکات مو ورکوا خو چې یو لسمه ورکی بر د جنت توتی شو او یو لسمه به ورکی بیا چاله دغه خاص اړې دي. تاسو خیال خزم چې چرګ لاندې اگې دی یو لسګای کی دي وای چې دا یو د یو لسمه د ځوان ده. دا جنجالونه مونږ خلقو په تاسو کې درنه ایستی دي د خپل خېټو د پاره. مونږ خلق د ګیرو د سپینو جامو د بزرګانا لبادا اچولو نه بعد په دې دوکه کې مونږ تاسو ساتلی یې. د ایمان تقاضې بګوره خلاصي کې بالا خالی امننا خو به منافقانو پیغمبر ته وي. منافقان براله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر. یا رسول الله مونږ په خدای ایمان راوړې په قیامت مو ایمان راوړې لیکن وما هم بمؤمنین. اے پیغمبره دوکا په نشه دا مؤمنان نه دي. دوی په دا ظاهر نوم د اسلام چې علی یخادعون الله والذین آمنوا. دوی خدای لا او اهل ایمان والاو ته دوکا ور کوي په دې لفظ. تاسو نه ځان خلاصئ. نو خالی امننا خو منافقانم وي پامننا کار نه. عزیزانو حدیث کې راغلي دي چې سائل چې ده دا برټي نه اول خو سوال کون کو تاسو سړی توپ پکار چې یو سړی جک جوړي مزدوری کولې شي او غاټ سنډا به یو دی به ګرځي سوالونه به کوي نو دې ته هم څه سړیتوب پکار ده. لکه دې میاشتې کې تاسو وګورئ لوی لوی ډډې به ګرځي سړی به راایثار کي او ورته به وایي مونږ طالبان یو. نو پروسه کال یې هسې مزې دپاره یو نه ما تپوس وکړو ما نه هم ګیره سپینه وه نو مال ته طالب ویلو طالب مال څه کتابونه ویلې خلاصه وایم نو خلاصه بالکل هغه اولنې کتاب دی چې چا کې سنت او فرض او مستحب او واجب دا باسته نو مال دا دومره عمر چرته وي ول طالبم دومره عمر کنه مال خلا خلاصین وته نه الله بنده دروغ ولې وي دروغ مو خدا وای چې غریب ما لاچار ما مزدوری می نشتا سوالو کا ټیک ده او دا مو وای چې طالب ما نو یو خو دې سوال کوونکو تم سړی توپ پکار هانجی د خدای نوم یې واغسته او تا ورته چې ځکه تیریږه مخکې تیر شه که د دغې خبرې مؤاخذه په قیامت کې وشوه چې جی غټ سړی و نو ځکه یې ماته غټ او مانده خبره نه ده زما نوم یې درته اغستی او زما پیغمبر درته په حدیث کې ویلي
چې سائل تش مست نوا کنور څه در کرنی د ګډوري چرته سوي نو کې در کر پرتیم ولای ورک دومره قدر نو سوال دلته دا سائل نه دی سوال دا هغه نوم دی چې کوم نوم استا مخ کې واغس او هغه سائل چې دی دا ضروری نه ده چې مسلمان دی سکھ دی ولی نه هندو دی ولی نه ارڅوک چې خو چې درته ودرې ده نام د خدای بنده دی او تم د خدای بنده اغا هم ستا غوندې کولې شي چې جیب کې پیسې وي مالداری کی دولتمندی کی جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر د پاکستان ناغه جنازه چې کېده نو دغه سي لري ولاړو جنازه یې ونکړه خیر چې ما تر ملو شمال ولی او دسته نو وی خندل وی رجی بس برابر نو منو مال یو ټکه در تکوما زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سړی او نواب خان نامه وخت دی وبخي هغه یو بل سړی تاواز کو ماسختن ټیم ویل پلانیا راځه مونږ تیار دی هغه ورته لوزګار نه ما ورته خدا کتن مستوزګار نه نو د قیامت پر ورځ بس تا بخنی تم خدای وزګار نه نو مال کتنن د دې او مسلمان جنازه ته برابر نه وي نو قیامت کې بس تا بخنی تم خدای برابر نه څنګه چا سره وکي هغه څه به در سره کی نو عزیزانو عرض مې داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای قیامت کې به یو ډله داسیم وی چې د قبر نه راپاسي نو دا خپې به نه او لاسونه به نه او پسترګو به مړوندي په غوګونو بم کونوي یو ګلوله غوندې به دا سرغړي او شام ته رواني الله ته د حساب د پاره یا رب دا کم خلق دی و بداغه خلق دی چې په دې خپوبه کنجرتوب او دمتوب پسې ګرځیدا په دې سترګو به دمتوب قتلو په دې غوګونو به دمتوب اورېدو دا خلق حدیث کې راځي لا يجتمع امتي على الضلاله فإن اجتمعت امتي على الضلاله فانا بريء منهم وهم بريئون مني زما امت ته په هغه ځای کې نه جمع کیږي چې کمزه گمراهي کیږي که زما امت را جمع شو په هغه ځای کې چې کمزه گمراهي کیږي سردار کونین فرمایي زه د دوی نه بیزار یم او دوی زمانه بیزار زما د ګوډو کې درد دی پلاره چې زم لګ تکلیف سره زما څوک مې وګوري خزه هغه ورځ یو بوډایو کتم ما ته وایي چې آی هاي استاد زه خو تا ګورم ګډ ګډ رواني هغه پلاني زیارت لنه تله څوک وایي چې هغه پلاني وبدي نه دي سکلي څوک سوي اوس زمون خلق او اعتقاد داسې ګرځیدل دي چې مونږه د الله نه باور اوچته شوی یو د علاج یو د دم هم په اسلام کې شتا رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې چې ابوبکر صدیق مارو چی چلو نو پیغمبر الحمدلله دوالسته او په چفکړې نه نو دم په اسلام کې شتا یو د علاج دارو بیمار شي دارو خورل دام پیغمبر دارو خورلی دي علاجم په اسلام کې شتا
د دینه سیوا خبر تا ورشه چې دی به زما د خپې ټیک کی که د سړي دا عقیده ای چې زما دا باد یا دردونه یا تکلیفونه دا به دا قبر او دا زیارت ټیک کوي نو تله مسلمانی او راشي ته کافر. دا زمون خلق اوسم د دې د دماغ اپریشن نه دی شوی او نه د دماغ اصلاح شوی. کله چا دا عقیده چې دا زیارت به دا مرض مان لري کی دا خو شرک دی. مرض یو بزرگ مړو مرګ نه پس په قبر کې خدای راونیو ټول عمر د توحید په خدمت کې تیر کړو ټول عمر چې راوینیو یا الله ما سکړی دي ولتا یو شپه پیس کلیو پای او د شپې د خېټه کې درد شو نو سحر دی مریدانو ته وی چې بیګامي پیس کلیو هغه پایو می خېټه کې درد کو نو خېټه کې دې درد کړي ما او تا نسبت پایو توک نو تا شرک کړي دې په خپل ذات قسم کړي پرې نو موثر حقيقي په دې ټول کائنات کې صرف د خدای ذات دی. د اسلام نه قربان شم یو سړی دی واده وکړو او شپږ میاشتې پسې بچی وشو. آیا شریعت کې دا بچی د ده او کدا دې ښځې گویا د خاون کور ته په خېټه راوړی اسلام وایي چې اقل موده د حمل چې دا هغه گویا کې شپږ میاشتې ده. شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شو. په ښځه باندې به گویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل گویا کې د دې د پلار د کوره راوړي. او سته موده د حمل چې دا هغه 10 میاشتې ده او اکثره موده د حمل چې ده هغه 2 کاله ده. یو بچه شپږ میاشتې پسم پیدا کېدی شي یو بچه 10 میاشتې پسم پیدا کېدی شي او یو بچه 2 کاله پسم پیدا کېدی شي. نو چې 2 کاله پس پیدا شي صحیح ده چې 10 میاشتې پس پیدا شي صحیح ده او چې شپږ میاشتې پس پیدا شي صحیح. بیا غیر لپاره قانون دی الولد للفراش بچه د عمره چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي. اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی. اوس حمل یو پټه خزانه ده اس پته نه لګي. اوس مونږ ته چا سره دا ګارنټي شته چې زه مور د خپل پلار نه راوړې ما شته وایي کنه مونږ ټوله لالیان وایو ځان ته لیکن دا ګارنټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفه نه د مور پر رحم کې پیدا شوم که زما مور خیانت کړې د دې خبرې ته دلیل دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به هر سړی ته د پلار په نوم आवाज نه کیږي. اے د پلانی سړی زویا دا आवाज به نه کیږي ځکه چې خو د حشر میدان ده لا تعداد مخلوق به په ولاړی او د دروغ زین نه ده نو کې دې شي چې دا مور راوړې د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمېږي. نو خدای د دې حیا ساتلو د پاره با هر سړی ته د مور په نامه आवाज کوي ځکه چې مور دا یقیني ده او پلار متعلق چا سره هیڅ ګارنټي نشته.
نو د دې حیا او د پردې ساتلو د پاره به الله په قیامت کې د پلار په نوم आवाज نه کوي، د مور په نامه به आवाज کوي. عزیزان، د الله نه لوی پرده پوخ بل څوک شته؟ قانون په دنیا کې څه دی؟ قانون که یو سړی دی په یو ګناه ولیدو او پرده دی په واچوله، نو الله به په قیامت کې ستا په 100 ګناهونو پرده واچي او جنت ته بدی ولېږي. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو نیک کار بنیاد کې خو او تر قیامت پورې هغه نیکی د پاسه تعمیر کېده او هغه سه نیکه خلقو کولی بیا نو دا اول بنیادی خودون کې چې ده دا په دې نیکه کې ور سره شریک او چا چې د یو بد کار بنیاد کې خو نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ور سره پکې شریک. نو د قتل ډمبنه بنیاد د زمکه د پاسه قابل خو او تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناګاری دومره ګناه به داغه پسره. عزیزانو زمونږ د ملک یو ګورئ چې زمونږ کا خیالو کوي هر بنیاد د شر او د فسادي خودل د نیکای بنیادی خودن کی ته دا قوم اډو پاتې شوی اوس نه دی. نو د دې وجنه ډېر خیال کوئ چې الله دې داسې نه کی چې زمونږ په لاس باندې دی یو ګناه بنیاد کې خودش. مثلا اول زنا چې چا کړی دا تر قیامت چې څومره زناکاری کیږي دا اول بنیادی خودن کې به پکې شریکی ورسره. اول بنیاد د جواری چې چای خېده نو تر قیامت چې څومره جواری کیږي دا اول بنیادی خودن کې به ور سره پکې شریک. یا اول ایجاد د شراب چا کړی دی یا اوس اول ایجاد د په ملک استاد پودرو چې چای خېده نو دا اول بنیادی خودن کې د پودرو با تر قیامت پورې په دې ګناه کې شریک. امام غزالی او مستقل باب لیکل دی په احیاء العلوم کې چې د مرګ نه وروسته سړی په قبر کې د روح داسې تعلق وي د بدن سره چې مرغۍ په قبر کې ني نو د لاندې مړی ته پته لګي چې دا نر مرغۍ او که ښځه مرغۍ. بیا خپلوان چې څو وخت کې د مړي قبر تراشي نو دا مړی دا خپلوانو پراتلو انس حاصلې لکه مور مړه ده او زوی چې د قبر تراش نو مور داسې خوند او مزه د زوی پراتلو قبر ته اخلي لکه چې مور ژوندۍ وي او زوی ورته نږدې راشي او ځان ته غاړې باسي او سپي کی او خوند کوي. دا د کافی علماء مذهب دی چې مړی په قبر کې د خپلوانو راتلل وغیرہ وغیرہ دا ټول محسوس کوي. اوس قبر ته چې سړی لاړ شي علما وایي چې دی به ورته ودرېږي کم ځای دی به د مړي خپو ته ودرېږي او هغه ځای ته به ځان مخامخ کی کم ځای کې چې د قبر لحد وي. مثلا ډېرې خو دلته دی د خاورو او لحد لږ داسې بیرته
سایډ باندې وي نو دیبه د لحد سایډ ته د قبر د ډیری نه لک چپ لحد سایډ ته به د خپو طرف نه ورته ودري علما لیکي چې دغه ځای کې به ځکه ودرېږي چې دا سړی چې قبر ته ورشي نو دا مړی ورپسې که سر ته ولاړی نو مخ ورپسې اخواړی که ډډې ته ولاړی اخواړی په دغه مخامخ چې ورته ودرېږي نو مړی ورپسې خوځیم نه او دی ورته ښکاري آداب د اديري او د مړي د تلو چې دی هغه دادی چې خپو ته به ودرېږي او تلاوت وو په دې ملک یو ګوره څومره پیران کور ته به نه نباس خزب ولا راش خزب لاس ورکی او دا غلاس بنیسی او صفای دی کئی دسی کنه دا چاویلی دی پدرش پہ تکال عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چرته ثابت نه ده چې پیغمبر پردای خزل لاس ور کړی چرته خپل بیبي سره سحر وختي په تیار کې ولاړو خبرې کولې صحابه تیر شو د ورته आवाज وکړو چې راشي ای چراله ودا زما بیبي د فلانه تاسو تیرې دی اسنه چړک عمران شي چې پیغمبر جوړ پردای خزه سره خبرې کو الله بیا په دیار لسکاله زمانه د نبوت دا چرته ثابت نه ده چې سردار کونین پردای خزه تلاش ورکړي توله صاحبہ د پندو د ګجرانو سندارانه نه باسا او درې ټوکرای مالټه ورته کېده چاوجوي کنه جی او بیا ولا دا ګډه رانه نه باسا او ته غیر چاپیر پکې ناس دی او دې پکې بیعت ورته دیتا سوچو پہاڑ پہلو زمون چے غور کے کد دین پہلو طرف تزے اب فسادی دین بنی کد دنیا پہلو تگورے فساد بئی دین بنی او دین یو آسان او سہل شے منز روجہ حج او زکات سوشو کلمه روجا منز حج او زکات دین د دې پنځو سيزونو نامه ده کلمه دی واله منز دی په وخت کولو روجا لاله روجا دی ونیوا پیسې در سراله زکات تی ورکو بیا زیات راله او حج تلاړي بس دین دغه نه په اخوا نور پکې هیڅ نشته دا نور سيزونه دین کړي مونږ د خپل ذاتی مفادو د پاره د مړی نفس سلوختی دا خیرات ته او پلانې دی او ډنګړې دی دا تپوسم کړه دی چې د مرګ نرستو د مړی تکم شي کارامد نه بس یو رواج دی په ملک کې روان دی
چا ملک کې غنم رواج دی مړی سره وړي چا مالګې رواج دی چا صابون رواج دی چا ګوړې کنه جی پادیرا کې وګوره هاي هوي پیښور کې دنن الوا او روټای رواج دی الوا دا او روټای دا اونو دې جوړي اونو دې الوا روټي اونو دې دا چغي په پادیرا کې وایي اوس دا قوم په غبر ګستر ګړون دی زکه چې کم شه د ملک رسم او رواج او د نفس غواړي هغه له رنگ د دین ور کړي دین نه ده په اسلام کې وګوره یو پیسہ خرچ په مړی نشته یو پیسہ رحمان بابا خبره کوي چې په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشتا په ملنګ نه کلنګي او نه تاوان مړې وشو خبره د کلی خلکو کني کفن خپل جامې دي او جنازه سلور تکبیرونه کمای جنازه مفت نکولا تخپل یو کس مخ کې شي او سور پسې ودرېږي د مړي جنازه کوم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور ځل الله اکبر الله اکبر وای جنازه او شو خبره خلاصه نور په کې نشته لاندې کېدا او تخته اور پسې ولګاو زت هیڅ واده ده یو پیسہ تاوان پی نشته یو پیسہ دا څه قهر او غضب چې مونږ جوړ کړي ځان لم بخپله جوړ کړي نو از عرض میں داو چې اسلام یو ډېر سهل دین دی ډېر آسان مذهب دی څومره مشکلات چې مونږ خلقو جوړ کړي ځان لم پخپله جوړ کړي خدای دې طرفه نه کته په قیامت کې سبا وای چې خدا تارا تویلیو چې ټول شپه مونږ کوه مازه کو نه کړې چې خدای به ما د شپې درتاړو ویلي 50 منځونه دې را باندې فرض کړي خدای به نه 50 ما ته پته و چې ستاد وس شې نه دي 15 می کړي دي چې ته کولې بیا دا 15 مم درته علاج خودلې ده بیمار شو 10 نشي کولې تیمم هوا په ولاړ نشي کولې په ناشته کوا په ناشته نشي کولې په ملاسته کوا هغه مشکل شی او خای په دین کې چې ستاد وس نه بای پس قهر چې مونږ ځان اخته کړي په خپلم کړي په دې عذابونو مونږ اخته تاسو وګورئ زمونږ په دې ملک کل هم شرکیا جمعتونه وګورئ په کې سال جوړ فساد چرته کم جمعات کی مولا راغله ودا بریله کم کې راغله دی ودا پنځپیره کم کې راغله ودا دیوبنده یو عذاب جوړ دی په قهر عظیم د عمل کخته دی چې کیږي بچو نه پاسانونو کې فتنه شته لکه سوچ خو کوي د خدای بندگان دلته زما استاد زدنا اذان شروع کوا ته نوړان دي درود شریف اوس کوي چې الکه اذان په هغه طریقه کې چې کومه طریقه حضرت بلال کړو ک بلال ته وړاندې اورست نور څه ویلي خو تیم وایا او کني ویلي په اسلام کې یو شی وینا ته پکې د ځان اجتهادونه ولیکه نو خلق لرنګ ورکی وګوروي درود شریف را باندې بندي درود شریف را باندې بند
نو خلقم دا مونږ اول تاسو ته کوئی چې جدا بجلیګر مولا خو درود شریف باندې وای د بیړه ورک خدا مونږ خوې چې دا ډېر خسړې دي درود شریف باندې نور تاکي کې خدای راستی کوي ځکه درود شریف څوک بندول شي درود شریف چې څوک نه وای داغه دعا نه قبلي درود والا پیغمبر چې څوک نه مانی کافر وي خدار شیخ خپل موقع او خپل محل وی کړ تاسو هر یو سړی چې اودس کوي د سلو اودسونو به یو سړی په اودس لګوي دا اسراف دی او کوم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوون کې به پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت یو سړی مان ته پوسو کو چې دا ګیره کلول چې دی مولانا صاحب خو زیات نه زیات ګیره سنت تا کنه نو کدا چا کله کا په کافر کیږي خو نه ما ورته چې خبره ده چې ګیره میری سره د ما کار نشتا نن سبا ګیرو والا چې کوم غوامه دي خدای دې رحم وکي داسي ګرخرېلی نه دي زما دې خبرو سره کار نشتا او یو ټکی درته کوم چې ګیره کلولو باندې چې کمی پیسې ته نه تا ورکه نو په ګیره ور کلولو باندې پیسې نشتا او ته چې بنای تا ورکه نو دا پیسې بے ضایع خرج شي او کومه پیسې چې بے ضایع خرج شي دا اسرافي او ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی به پالان دي تاخچه د جهنم کې پراته نو دا پیسې اسراف دی کنه دی بل دا چې ګیره پیغمبري سنت دي او د پیغمبر سنت پارغه چا باندې خلګي چې هغه د پیغمبر عاشق وي نو زما عزیزانو څومره زر چې کې دی شي د الله نه د بغاوت په صورت کې توبه وستل پکار توبه ما تاسو تارس کړو چې په خلا لفظ توبه ویلو تنه وایي توبه وایي دیته چې سړی په خپل بدخ پیمانش نادم شي التوبه الندامه توبه وایي دیته چې سړی په خپل بدو پیمانه شي او نادم شي نو څومره زر چې کې دی شي هیڅ پته نه لګي